حضرت موسی علیه السلام یو ځل شیطان په مخه ورغی نو دا شیطان ورته وایي دا موسی علیه السلام ورته وایي وی تا خو ډېر خلک ګمراهان کړل وی وی ډېر دې غرق کړی یو وی داسې یو تجربه راته وښایه چې ستا د چال نه پې سړی خلاصېږي داسې خو به تا سره ډېرې تجربې وي داسې شی راته وښایه چې سړی پې ستا د چال نه خلاصېږي هغه به راته ښیې او ورته وایي وی 3 څیزونه ته مجربات ښیم په دې به زما د چال نه خلاصېږي یو دا ده چې کلم د صدقې نیت وکړې نو فورا ورکوه سوچونه مه کوه سبا او بلې ورځې ته او ماښام ته مه ګوره خو چې زړه کې دې راغلل چې صدقه ورکوم فورا ورکوه ځکه چې ته وایې صدقه ورکوم نیت وکړې نو زه دې زړه ته کښېنم چې ګورې مه ورکوه بیا دې زه نه پرېږدم نو ما له به موقع نه راکې شیطان له به موقع نه ورکې فورا به صدقه ورکې نمبر 1 دویم چې کلم الله سره واده وکړې نو زر یې پوره کوه او که نه موقع دې وله ورکړه چې زه سبا به وکړم بله ورځ به وکړم نو بیا مانه نشي بچ کېدی اوس هم ډېر خلک منختې کوي مونږ ته به اکثر ټلیفون وکړي یا به راشي یاره جي ما منختي کړې وه که دا دوی مې جوړ کړه نو زه به یو دیګ وریجې پخوم اوس که دا پیسې چې ته غریبانانو له ورکړم څه به او څه یاره جي زما بچي ته خوړی شي نه ته ما ښځه ته خوړی شي نه زه ته خوړی شم نه نو که زه پکې 1 کیلو زیاتې پخې کړم ولا شیطاني وسوسې جومات له ورکړم بل شي سړي له ورکړم زه یم منلی څه شی دی دیګ نو په عرف کې دیګ پوره دیګي هغې کې که د کیلو زیات هم کړه 2 کیلو زیات هم کړه مو سره حسابېږي ته ته اوس څه شی خوړی نه ته ستا بچي خوړی شي نه ته ستا ښځه خوړی شي نه مالدار خوړی شي یاره که دا پیسې چاله ورکړم نو دیګ په 8000 پخېږي پیسې به 2000 ورکړې دا ګناه ده چې څه دې ومنلو مقه کوه نو دا شیطان موسی علیه السلام ته وایي چې کله دې خدای سره واده وکړه نو سوچونه به نه کې فورا به هغه پوره کې او درېیمو ته څه وایي دا ډېره خطرناکه ده وی یوې ښځې سره به په کوټه کې پردی ښځې سره یوازې نه کښېنې یوازې به نه کښېنې که هر څومره نیک سړی وي او هر څومره نیکه ښځی او دی یوازې کېناستل نو درېیم پکې زه میانځ کېناستې زه بیا نه پرېږدم لازما دا ښځم بربادوم او دا سړی بربادوم یوازې به بلکل نه کښېنې په کوټه کې په کمره کې په کور کې پردی جینۍ سره او پردی ښځې سره یوازې به نه کېږي زما وروڼو ګورې دا پوره فارموله ده ته چې کله ویښ شې ډېر خلک او زړه کېږي چې پاسېدې او تهجد مې وکړل خو چې دی کله ویښ شي نو دې دغې وخت کې بس چې څنګه ویښ شې نو بړستن له لته ورکوه فورا پاسه او که ته وایې چې نه ودرېږه پاسم او ودرېږه پاسم او یو 15 منټه پس پاسم او 10 منټه پس پاسم نو دې کې به دله خوب دروستي بیا به سار مونږ هم نه پاتې دشمن له به قطعا موقع نه ورکړي ما ته یو سړي ټلیفون وکړ وایي داسې یو وظیفه نشته وایي چې زه ویښ شم نو پاسېدی نه شم یو وظیفه راته وښایه چې زه ویښ شم چې زه تهجد له پاسم مې د دې خو ډېره ښه وظیفه ده درته به وښیم مې چې کله ویښ شې نو خپې به دواړه راغونډې کې او دواړه خپو باندې به بړستل لخې مضبوطې برغې لتې ورکې او نیغ به پاسې دا وظیفه شوه نو وی خندل نو مې بله که ته نور وظیفې غواړې والله په دا وظیفه کې دې راپرځئ خبره ته وي وایه وظیفه کوه 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 دې کې به خوب درغلي بیا به وده کړې او که ته سوچونه مې ګوره دشمن له به موقع نه ورکې لکه په دې لاره تا ته دشمن ناستې ټوپک ورسره دی او تا هغه له موقع ورکې نه چې ته پوه شي چې دا ما اوس وجني دا کافر دی په ما ډس کوي نو چې هغه په ځان پوهېږي نو بېغمې کا او که تا هغه له موقع ورکې نو پرېږدي دی نه نن دلته ناست سبا راته بل ځای کښېني دا کم دی بیا پرېږدي کافر خو د مسلمان دشمن دقه رنګې شیطان ستا دشمن دی پرېږدي دی نه دله به موقع نه ورکې او چې ویښ شوې بس دی لنډ علاج د خپې به راغونډې کې او دولتې برغې ورکه دی بړستن له او ته نیغ پاسه زه بیا کلک وچوې د مانځه وخي ورېږه اوس ځم او اوس ځم او اوس ځم اوس ځم ځایه مازدیګر سره بیا وکړو
مازدیګر شو بیا زه اوس پاسو زه ماښام سره به وکړو ماښام ماسخوتن سره به وکړو ماسخوتن زه بس نن پاتې سبا به که خیر انشاءالله زبر کېږم ښه سبا به تسبیح رالمه مونځونه به شروع کوم چې سبا شي نو بل ورځ به که خیر ځان نه زبرګ جوړوم او تسبیح به رالمه مونځونه به شروع کوم نو په دې کې به درنه وخت تېر شي او ناګهانه ځنکدن به دي شي او دې به درته جنډې وړقوي څنګه مې کړې لاړم دنه د ابو جهل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بدر کې کله جګړه راله نو شیطان د کافرو د یو قوم د مشر په شکل راغی ابو جهل ته ودرېده ورته وی زما قوم را روان دی زه مخکې رالم لوی قوم مې مسله را روان دی دې غر نه پورې غاړه ابو جهل خوشحاله و برې ته توکل او قوم ته وی دا د پلانکي قوم را روان دی هغې خوشحاله شو چې دا خو د دنیا خلک موږ له را روان دی دې کې لښکرې برابر شو یو خوا د رسول الله مبارک لښکر او بل خوا د ابو جهل هلکه ستا هغه لښکر خو راونه رسېد ابو جهل سره یې لاس نیولی دی دقه دې 2 منټه کې را رسېږي دته مخکې رالم را روان دی ابو جهل په تمه دی خو چې شیطان پرشتي ولیدې هلته جبریل علیه السلام ولید او میکائیل علیه السلام یې ولید چې 500 فرشتې د جبریل علیه السلام سره دي او 500 فرشتې د میکائیل علیه السلام سره دي نو نکس علی عقبیه وی انی علی ما لا ترون زه وی زه هغې نم چې تاسو یې نه دته لاس راخکا ابو جهل چېرته ځې وی بس ورمې وسپې اوس برې تماشا کومه نو نه په خپل دی او نه په پردي مسلمان هم بربادی کافر هم بربادی والله که سړی پرېږدي یو سړی غټ سړی و کټ کې به یې متیازې کولې نو ښځې ورته وي چې د خدای خاطر وکړه اوس خو د انګور کور ته راغلی انګین دې دی وشي او ته همدقسې په کټ کې متیازې کې مخکې خو زه کور څوک نو ما به دې تولی اوچته کړه نو ورته مې واچول اوس خو دا خلک به دا پورې خاندي وي ښځې زما خپل اختیار خو نه دی خو شیطان راشي او د مټه مې ونیسي او په یو لوړ کمر مې کښېني چې دلته متیازې وکړه نو چې وکړم کټ کې مې کړي وی ښه دا در باندې شیطان کوي یو دومره خشته قابل او داسې یو مضبوط سړي سره د یارانه ده او پیدا رې تې وانه غشته وی څه پیدا تې وانم وی ګوره چې بېګاره درته راشي نو ورته وایي چې ټول عمر دې راباندې متیازې وکړئ نن راباندې پیسې وګټه ما ته خزانه وښایه زه ښځې دا به پکې وکړو اوس بېګا له دې ودرې او شیطان وله راغی یاره وی ټول عمر دې په ما متیازې وکړه کټ دې راباندې ولاړه نن به راته خزانه ښیې وی راځه دا خو اسانه ده ته خو زما اشنا یار مې شیطان ته مخکې ردی ورپسې د بینک ته یې بوته چې بینک ته یې بوته وی دا پیسې راواله بلا زرګونه روپۍ دي د څادر ورته خور کو پنډې ته وتړه چې پنډې ته وتړه په اوږې که نو شیطان ورپسې څوکیدار راویښ که ګوره په دغه اعتبار نه شي کولی څوکیدار یې راویښ که هغه ورپسې لکه پیسې دې ټولې وتښتولې دې شیطان ته وي څوک یم وی بره دیوال ته وخېجه ټوپ که دیوال ته یې ټوپ کړې ځان یې ویزان که څوکیدار ته وي خپې نه یې ونیسه اوس د بره پنډ په اوږه د پیسو نیولې دی او بره یې جنګله نیولې ده دیوال سر یې نیولې او څوکیدار خپې نه نیولې دی دې شیطان ته تا خدای تباه کړه هم دې راباندې غله وکړه هم دې سړی راباندې راویښ کړه هم دې اوس پې د خپې نه ونیوم اوس څوک یم وی غول پې وکړه بل علاج نه کېږي غول پې وکړه نو د خو رښتیا وي چې په دې نه بغیر په بله طریقه خو په لتو نه خلاصېږم خو چې څنګه یې غول وکړل نو کټ کې کړې خو ودو که نه چې راویښ شو خدایه ښځې ورته وې تا خدای بېخ وباسه نور کله به یې تشې متیازې کولې نن دې پکې غول کړی دي کټ دې ټول ولاړه کټ دې ټول ولاړه نو خو تا راته وي چې شیطان نه خزانه وغواړه نو والله که دې پرېږدي دا ته ګوزه حقیقت وی که دنیا کې زموږ نه غولو نه ویستل په قبر کې رانه وباسي په قیامت کې رانه وباسي ګنې دوزخ خو چته تللی ده د دله چال نه به ځان ساتي پرېږدي دی نه یو سړی د دیوال سوري ته ملاست ودو نو دا شیطان راغی ویړه وی پاسه نو چې پیسه نو دی وتی تا خدای هلاک که یخ سوري ته ودو نو د خوبه دی پاسو وی ظالمه دا دیوال را غورځېږي اخواشه نو دی اخوا شو چې اخوا شو رښتیا دیوال را پرېوت دی ور منډه کړې خدای را سره خوب کا ته څوک یې ته خو نیک سړی زرخره چې دی را پاسولم که دی نه وې را پاسولی او دا دیوال په ما را پروتې وې
اوس به مړو خدای را سره خو که پیر صاحب څوک یې وی زه خو پیر صاحب نه یم وی څوک یې وی شیطان خدای ته وګوره شیطان د خیر کارونه کوي تا خو ما سره خو کړل د مرګه دې بچ کړم وی قسم په خدای چې شیطان یم وی دا ما سره دې ښه ولې وکړل وی ښه مې د سره نه دي کړی بد مې را سره مرګه دې بچ کړلم بد وی که دا دیوال در باندې را پروت و ما پاسولې نه وې نو شهید کېدې تا به هم راته په جنت فردوس کې بیا مټې والې د شهادت نه مې بچ کړی ګوره الله قرآن شریف کې فرمایي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا دشمن اوس به ته ځان په څه بچ کې په چا ټوپک رالی په چا کنزل کوي په چا جګړې کوي څوک یې په یو غم اخته کړی دی څوک یې په بل غم اخته کړی دی زموږ دا مولیان یې په غم اخته کړي یو ته کافر و یو بل ته کافر و یو پسې بد او بل پسې بد دا پیران یې په غم اخته کړي دي هغې لګي مولیانو پسې غیبت کوي په خانقاهونو کې چې ورشه مرید پیر صاحب له نو د مولا غیبت به شروع کړي هلکه ولې مولا خلک بې اعتماده کوي مولیان خو خلکو ته دین ښیي قرآن ورته ښیي نو څوک په یو جامه کې چاله په بله جامه کې نو چلې څه دې په چل تاسو پوه کم خدای ته جاړه چې څومره یم خطا کړې نو خدای ته جاړه د شیخ سمرقندي ابواللیث سمرقندي یو کتاب تنبیه الغافلین یو واقع پکې لیکلی وی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په لاره روانو یو سړی ولا مخې له ورغی خوا سړي جړل هلک و نوجوان او د هلک داسې جړل داسې چې حضرت عمر پرې نرم شو ورته بچی ولې جاړې وی عمر صاحب یو ګناه رانه شوې ده او ډېره لویه ګناه شوې ده ډېره لویه ګناه شوې ده عمر صاحب الله مې خفه کړی دی عمر صاحب خدای مې خفه کړی دی الله مې خفه کړی دی بار بار وایي ډېره ګناه شوې ده ما به خدای معاف کړي دومره هغه هلک جړل او دا چغې والې چې حضرت عمر صاحب ورسره په ژړا شو ورته یې ویې ته راځه رسول الله مبارک له دې بوځم حضور پاک له یې راوستو او مقسې جاړي عمر صاحب ته ته ولې جاړې وایي دې سړي باندې جاړم دا خو چغې وایي روړې وایي چې ما خدای خفه کړې دی ګناه مې کړې ده هلکه وایي ډېره غټه ګناه دې کړې ده حضور پاک ورته وایي د الله رسول ډېره غټه ګناه مې کړې ده مړه وایي ستا ګناه به غټي که د خدای عرش به غټي وایي زما ګناه وایي ستا ګناه به غټئ او که د الله کرسي به غټئ وایي زما ګناه وایي شرک دې کړی دی وایي نه مشرک یې وایي نه شرک مې نه دی کړی نو څه ګناه دې کړی دی چې دا چغې دې جوړې کړې وایي د الله رسوله زه کفن چور یم چې مړي وشي زه د شپې مقبرې ته لاړ شم خاورې تازیه ترې لرې کړم او د مړي نه کفن راوباسم خرڅوم دا اوس زمانه کې نه پخوا زمونږ په دې وطن کې هم ګورې داسې خلک وو د حاجي صاحب ته پت اوس نشته خو جامې ډېرې شوې اوس خو د هر سړي پنځه او شپږ جوړې جامې وي قسم دې پخوا کفنکش به یې ورته وي د مشرانو نه مونږ پخپله اورېدلي دي باباجي ما ته پخپله وي وي مړی به م ښخ کو او ایثار چې به خلک راغلل چې مولوي صاحب مړی چارستی دی او دقسې یې پرېښی دی او کفن یې ته وړی دی غریبي و خلکو به دا کفنونه خرڅول نو زه کفنکش او زه ورځم چې مړی ښخ شي نو زه هغه خوره اومۍ اتې وباسم او کفن ترې راکاږم ځان له خرڅ کړم د الله رسوله پرون یو مړی شوی چې خلک لاړل او نیمه شپه شوه نو زه لاړم او خوره مې ته وویسته او چې کفن مې ترې ایسته هغه جینۍ وه زما زړه کې هغې ته غلط سوچ راغی نو ما وی راشه شپه ده او څه رکاوټ نشته نو ما هغې مړې جینۍ سره ګناه وکړه کفن مې ته ویسته او ګناه مې وکړه نو چې ګناه مې وکړه نو هغې مړې جینۍ راله اواز راکړ او ما ته وایي چې ظالم ډېر ظلم دی وکړ د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم د مړو د مردګانو په ډله کې دې رسوا کړم او ظالمه خلک چې د قبر نه پاسي نو پاک به پاسي او زه چې د قبر نه پاسم نو په جنابت کې به پاسم دا دې راسره څه وکړل وی بس دا آواز مې واورېد چې د دې جینۍ و که د دې د خولې نه وته که د بل چا نه خو دا آواز مې واورېده نو د الله رسول دا جرم مې کړی
او جاړي حضور پاک ورته وي خطا مړي سره جنې سره دا عمل کړی دی دا ظلم دی کړی دی دا خو واقعي تا ډېر لوی ګناه کړی دی تا خو ډېر لوی ظلم کړی دی دا پاشه دا سړی لاړ خو چې دې سنګ لاړو نو دې غرونو ته لاړ مدینه پرېښود او په غرونو کې لګیا د خاورې رالې او په دې سره چې یو خدای ته جاړي ای خدایه ما خو ډېر لوی جرم کړی او داسې جرم مې کړی چې په مخ د ځمکه به دا جرم چا کړی م نه په مخ د ځمکه به دا جرم چې ته د ځنګل څاروي م نه کړی الله دا خو ما ډېر لوی جرم کړی خدای دا به څه کېږي څلوېښت خروه د دې سړي خدای ته جاړه کړې ده په دا ځنګلو کې نبی علیه السلام نه خبره م یېره ده حضرت جبریل علیه السلام راغی حضور پاک ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله دا مخلوق تا پیدا کړی دی که خدای وی الله دې مخلوق له ته رزق ورکې که الله ورکې وی دا راته الله ووایي چې ورته ووایه جبریل علیه السلام په خپله نه وایي الله راته وایي چې تپوس ته وکړه چې دې مخلوق له ته رزق ورکې که زه ورکوم وی نه الله ورکوي دا مخلوق چې ګناه وکړي زه به یې بخم که ته به یې بخې نه الله به یې بخي وی ښه نو هغه کم سړي چې هغه سنګین جرم او ګناه کړې وه او ما ته یې څلوېښت چغې ووالې ما وبخه ما بخلی نوم مې ولا په توابینو او تایبینو کې لیکلی دی رسول الله مبارک کم ځای دی پلان کې ځای کې دی رسول الله مبارک یې تپوس کوي صحابه پسې ورشه سړی راولې راوستو ځان سره کېنو بچې ستا توبه خدای قبوله کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم شیطان د بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړې دي ګونټې فاذا غفلا چې کلم دی غافل شي نو وسوسه دا شیطان وسوسې ورته اچوي و اذا ذکر الله خنسا او چې کله دی خدای یاد کی نو دی بیا تختی پټېږي بیا نو دی خو تاله په زړه ګونټې ماته کړي ګناه در باندې کوي پرېږدي خو دی نه خو بچ کېږي به تې پسو د الله په ذکر په جړه بچ کېږي به تې د الله په ذکر خدای رایات که فوراً عبادت شروع کا او که غلطي ګناه در باندې کړې ده نو په جړه به معاف کېږي خدای ته به جاړي الله په جړه ډېر زیات خوشحالېږي چې خدای ته وجاړی بیا په نیمه شپه کې پاسې وجاړی څوک به داسې چې ګناه به یې نه کړی زه ټول نه غټ ګناهګار نو خدای ته به جاړو بخونکی خدای دی زمونږ بل ذات نشته چې ته وغواړو بل اسره نشته بغیر د الله د ذات نه نو موږ به د خدای نه غواړو نو الله به معاف کوي